نن موږ لپاره دا ډېر د خوشقسمتۍ خبره ده چې هلته ډانګ قلعه کې میا صاحب شامل شو، نن دولت خان راسره دغه شو، دې سره به زموږ دا یونین کونسل به نور هم مضبوطېږي. به عزتمندو 8 تاریخ باندې د الیکشن لپاره به تاسو ووټ اچوئ. په دې وخت سره دا سوچ کول پکار دي چې موږ چېرته د بعضې خلکو په پروپاګنډو کې په جذباتو کې را نه شو او دا ووټ غلط استعمال نه کړو. دا کتل پکار دي چې د دې علاقې لپاره د دې علاقې د پسماندګۍ لرې کولو لپاره څوک چا خدمت کړی دی، چا خدمت څوک خدمت کولی شي، دا شی به ځان ته مخامخ ږدو. د دې میولو کلي ما ته یاد دي چې په 2010 کې چې کله دلته سیلاب راغلی و نو ټول کلي چې دی دې ته مجبوره شوي وو چې کورونه یې پرېښي وو او دا اوبه چې دی د ټول کلي کې ګرځېدې. داسې ده که نه؟ بیا په 2013 کې چې کله موږ ته موقع میلو شوه نو دلته کې موږ دا پوښتې شروع کړې او د هغې نه پس ته دا 2 ځله چې سیلاب راغی نو هغه شانتې نقصان نه دی شوی. د دې ګواه زما خیال د دې هر یو کس دی. عزتمندو که موږ وګورو نو یو طرف ته هغه خلک دي چې کم ترقي غواړي، چې کم دا غواړي چې زمونږ دا پسمانده علاقه چې ده د دې پسماندګي کمه شي، کم دا غواړي چې زمونږ بچو ته د تعلیم او د صحت سهولتونه میلاو شي، دا غواړي چې زمونږ ځوانانو ته روزګار میلاو شي، زمونږ میندو خویندو ته سهولیات میلاو شي. بل خواته هغه خلک دي چې هغوی د دروغ وعدې کوي، دې وخت سره راځي ووټ خو غواړي خو بیا به ښکاره کېږي به هم نه. نو په دې باندې لږ غور کول پکار دي. په دې وخت سره چې د ترقۍ لاره مونږ منتخب کړو، د قومي وطن پارټۍ او د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو لاره منتخب کړو، نو دا تاسو یقین سره به ویلی شئ چې دا علاقه به بیا ترقي کوي به، د دې مسایل به حل کېږي به انشاءالله. دا به کوشش وي چې که تاسو را باندې اعتماد وکړو نو دې میولو ته هم چې دا ګیس ورسوو چې د دې خلکو ته هم فایده ورسي. اوس ولاړ دی وخت کې دغه کیو کړه ته جاوید خان چې دی په پردي پروګرام کې خپل کار دغه وکړو. ماسټر صاحب ناست دی، ماسټر صاحب چې دی دغه موږ څه ته دغه کولی شو مخامخ راته ماسټر صاحب ناست دی، دغه حکم چې وي نو بیا خو هغه به موږ منو. عزتمندو ورځې دغه 5-6 پاتې دي، په دې کې کوشش وکړئ کور په کور کوڅه په کوڅه وګرځئ. کم خلک چې په دې خبرې نه دي پوهې هغه هم په دې خبرې پوه کړئ چې زمونږ د علاقې لپاره زمونږ دا کم چې مسایل دي د هغې لپاره دا ضروري ده چې مونږ خپل دا ووټ چې دی دا د ډیوې په حق استعمال کړو چې دا علاقه زمونږ ترقي وکړي، زمونږ مسایل حل شي. زه